که داسې قوتونه ډېر نو یو قوت داسې مقابله کې پکار دی که د پټکي عزت ورانوي ګیره خرابوي دینی شاعر و خلاف چې کوم څوک راوچت شي یو قوت نو داسې یو قوت خو پکار دی چې د هغې مقابله وکړي اور اس پارلیمنٹ لا جس کې د یو عالم نه پټکي وغورځو که نه د دغې پټکي تپوس چا وکړو خو دغه سیاسي قوت میدان کې ودرېد او ټول شپې د شپې چې کوم دی ټول روډونه بند کړه حکومت باندې زور راغی او هغې چې کوم دی ټول هر څه چې کوم دی خپل دغه ومنل او هغې ټول را پرېښول داسې قوت چې نه وي ترهبون به عدو الله والا قوت نه وي چې ته به د الله دشمن وویری نو بیا خو ستا د ټول چې کومې شعبو تحفظ نه شي کېدی جومات به محفوظ نه وي مدرسه به محفوظه نه وي پټکې به محفوظ نه وي ګیره به محفوظ نه وي ختم نبوت دفعه به محفوظه نه وي ناموس رسالت دفعه به محفوظه نه وي ناموس صحابه دفعه د هغې حفاظت به نه وي د هغې دپاره یو قوت چې کوم دی پکار دی قوت د سیاسي قوت ورته وایي که هر څه ورته وایي د علماو ډله ورته وایي که د جمعیت علماء اسلام ورته وایي که هر څه ورته وایي خو یو قوت خامخا داسې پکار دی او هغه قوت دا چې کوم دی د عوامو نه جوړېدی شي دا قوت خپلې خپلې موقع راځي دا هر سړي په خپل خپل ځای باندې یو قوت شته او هغې لپاره موقع چې کوم دی راځي کله به د ووټ په شکل کې کله به نعرې تکبیر په شکل کې کله به چې کوم دی میدان ته راوتلو په شکل کې هغې سره به د دین حفاظت کړي دی کې به دا حصه ټول اخلي که نه هر سړی به دې کې حصه اخلي هر مسلمان نه به د دې تپوس کېږي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره چا چې د ذرې په مقدار نیکي وکړه هغه به ورته میلاوي د ذرې په مقدار بدي وکړه هغه به ورته میلاوي الله زموږ هر عمل د الله د رضا دپاره کوي